رسول الله مبارک په خپل کردار سره افعال سره خلکو ته څنګه مسائل خپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام به عین دا صرف بیماری په وخت کې خپل بیبیانو سره یو ځای خوراک شروع کړ چې امت ته پته ولګي اسینه ګره دا ډیره نازکه مسله ده د خزي او خوند په منځ کې ناچاقي را نشي قومونه د یو بل نه ټکراو نشي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې قربان په داسې وخت کې چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په داسې وخت کې را هغه یو نوړی را مات کړه او نوړی چې کله په خله کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت له تعلیم ورکړي چې دا زنانه په داسې ټیم کې د دیونه نفرت مکوي دا بهر ته مزغلوي رسول الله مبارک دا غیر خلینا نوړی راويستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل خله کړه او رسول الله مبارک هغه نوړی چې کندانو دا تیر کړه د امت له تعلیم ورکو چې نارینه ته هم گزاره کې دا سره نفرت حرکات پنه کې اسنه چې لا قومونه د یو بل نه جدا شي زنانه ته هم وي تبه دا سره نارینه نه نفرت نه کې اسنه چې ستا قوم او د نارینه قوم په خپل منځ کې جدا شي د انبیو چې کمیشن دی هغه میشن چرته ناکام چرته نشي د شیطان میشن چرته کامیاب نشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وګوره عربو کې وزنانونه خلق نفرت کو زنانو سره بچا په صحیح خله باندې خبرې هم نه کولې زنانه یو ناقص العقل بالکل د عام حیوان په شان تیسیز غړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راغې رسول الله مبارک امت ته تعلیم ورکړي چې دا زنانه او نارینه دا دواړو مسله ډیره زیات نازک را اسره جلاسي کارونه او شیاداسي خبرې وشي د دواړو په منځ کې نفرت راشي او قومونه په خپل منځ کې چرته جدا نشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بیبی را حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه پکور کې ناس ته حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل بیبی را مشهوره تاسو راغی چې کمنو افعال او اقوال بالکل هر ټیم د علماو نه اوري هغه حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیو پلیټ د خوراک تیار کړی هغه خوراک نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا راول وس حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ پکور کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشته حضرت عائشہ صدیقہ خوراک راول وس دوانه په خپل منځ کې بنی دي حضرت سودا خپشوا چې کله د دین نمبري نبی علیہ السلام درې پکور کې ناس ال در خوراک تیاری کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما کور تراغه دی ولې خپل کور خوراک راول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ په پوښوا چې دا زما بند او زما پرې حرکت باندې خپشوا حضرت عائشہ صدیقہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ توي وای خور راشه توم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کینه خوراک ور سره وکا هغه وی زه خو نخرم حضرت عائشہ صدیقہ دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخې دا سودا چې کم دینو خوشاله ول غواړي خوراک را سره واغسته حضرت سودا ته خلوازه که خوراک اخرى هغه وی زه خوراک نکوم په زور دا خوراک راوغس دا غي پر خله پوری داسې اومګه دا غي مخې چې کم دینو په خوراک باندې ولړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشته ګره رسول الله مبارک ورته ګوري ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو سره دا ازادي زکه ساتي اسینه چې زنانو په مخ کې راسي خبر وشي نارینه د خلینو څخه خبر وزي او زنانو نارینه د یو بل متنفر شول قومونه چې کم دینو جدا شول د انبیو چې کمیشن دی هغه میشن چې رینو دا ختم شو د شیطان کمیشن دی د دوه په منځ کې افتراق راوستل هغه چې کم دینو بیا کامیاب شو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته الله تعالی چې کم دی په تمام حلال سيزونو کې د ټولو نه مبغوث شی چې کم دی نه پسندیده د طلاق ته طلاق حلال دی خدا الله نه خوخره ځکه طلاق سره خزه او خوند جدا شول ظاهر خبره ده چې کوم خزه لتا طلاق ورک هغه قوم ستاره قوم نه متنفر شو ستا قوم دا غینه متنفر شو په خپل منځ کې اخوت ورو ولی چیرې نو دا ختم شو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ دا غي مخ او شونډي چې کله په خوراک باندې حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ولړلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخ و یا رسول الله ستاره مخې را سره داسې کار وک وس کا بر رنگ سړې وي زمونږ پښتانه واجب تصور او سوچ ته کله چې را سره والک وادي کنا مخ کې و زمونږ ظالمانو الګ ته وي ور بشي دروازې شاته یو کوتا کېره او هغه ملمنه غریبا چې هغه پلاروم پر خورستا کور تراله مور هم پر خورستا کور تراله رونه هم پر خو دی علاقه ټوله پر خودا یو دو سوټي بول راواچه پر ټیم کې وای روا بیا به مشه د پاکستان چې کم دی
وایدا یریږي نه پداسې هلک باندې به هغه میلمنا ناوې چې کوم دی نو اوله هغې په ذهن کې به هم دا چې کوم دی نو کېناسته چې دا خو ظالم دی دا خو یو زناور دی د هغه ځای نه به چې کوم دی نو افتراق راغی سړی چې به کور ته راته ښځه باندې به بد لګېده چې ظالم زناور راغی او دې خوا ښځه چې کوم دی دا به سړي ته بده چې کوم دی نو ښکاره کېده نبي علیه الصلاۃ والسلام تعلیم دا نه دی رسول الله مبارک حضرت سودا رضی الله تعالی عنها عجیبه خبره وکړه رسول الله مبارک امت ته بالفعل خی سړیت ته به هم گزاره کې زنانت ته به هم گزاره کې دا ډیره نازکه معامله ده اسې نه د قومونو ټکراو په خپل منځ کې راشي اتفاق او وحدت او اخوت رورولي او بایچاري دا چې کوم دی نو ختم شي نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت سودا رضی الله تعالی عنها وایي ولې تا قرآن نه دی ولې قرآن کې خو الله فرمایي وجزاء السیئات سیئات مثلها د بدی هغه جزا چې کوم دی بدلا هغه د هغې په مثل باندې بدي ده ستا مخې ولړه ولې ته وله مخ نشي لړلی التوم دغه حلوا و غیر رواله مخ ولا ولړه حضرت سودا رضی الله تعالی خوراک راوغسته حلوا و غیره حضرت عائشہ سریقه خو ځوانه وه حضرت سودا رضی الله تعالی عنها بوډۍ وه عایشې سریقې را دواړو لاسونه ونیوه وې تکړه شه زما مخ چې کوم دی نو څښا کا نبي علیه الصلاۃ والسلام ناست دی رسول الله مبارک چې کوم دی نو خوش طبعي کوي داسې د نفرت حرکات نه کوي چې د زنانه او نارینه په خپل منځ کې یو بل نه نفرت پیدا شي رسول الله مبارک پاسېره حضرت سودا رضی الله تعالی عنها ته ګوري چې دا د عایشې سریقې رضی الله تعالی مخ نشي څښا کولی نبي علیه الصلاۃ والسلام پاسېره د حضرت عایشې سریقې دواړه لاسونه ونیول او سودا شابه د مخ پورې ول حلوا لړه حضرت سودا رضی الله تعالی ول زر زر مخ پورې حلوا چې کم دین ولړله مخ ور لګندک دیګ دروازه وټکېره وسوکې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الازغلی مخونه وینځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشته بیبیان چې کم دین خوش طبعی کوي رسول الله مبارک هم خوش طبعی کوي زکه ما تاسو تراوي یو د انبیاء میشن دی د خلکو په منځ کې اخوت او ورولې قائمول یو د شیطان میشن دی د دوه په منځ کې جدای راوستل د دوه په منځ کې که جدای په صحیح طریقې سره شیطان راولي خز او خاون جدا کې دوه قومونه جدا کړل په دې وجه امام غزالی رحمت الله علیه عجیب واقعه لیکل د خپل یو کتاب کې و یو بازار کې چې کوم دین غلام خرڅېده او د هغه غلام قیمت یو درهم یو سړی ورغه غلام اغسته کله چې وکتل د غلام قیمت مالک یو درهم وای غلام ته وکتل د خه مضبوط ته پیټه زبردست وړي شي د مالک نه تپوسو کو ودا ولې د قیمت ته دومره کم وي دی خو یو مضبوط غلام دی مالک ورته وي پر کې یو عیب دی وې صاحب د عیب را تخیا وې دا چغل خور دی وې پرې دا خو مانوي عیب دی زیره چغلې سره اخلم کله چې غلام واغسته سو ورځې ورله پیټي راوړل هغه چغلې نه کوله زکه میلمو یو ورځ چې کم دی نو چغلې ته کار وي شیطان د انسان په ذریعه سره د خزي او د خاون په منځ کې افتراق پیدا کوي چې زه دوه قومونه بالکل جدا کما هغه غلام یو ورځ شره نو خپل چغلې شروع کړه خاوند تداوی خاوندا تا ته یو خبره کوم نه کا زما خلیل ناراضي واجب خبره ده نه کنن ستار سر ته کوم دینو نقصان ورسي هغه نایک ورته وای چې څه خبره ده خبردارا چې نایک چې کوم دینو ستا بیبي در یو سړی سره داسې خبره کړی دا شاهد چې کوم دینو تا مړ کې او قتل لګي داغه سره لاړ شي نکاح وکي نه کله غونډه کې بیدار اوسېګا اسینه چې شپېتا داسې په جوړ خو باندې ورشي او دغه نه کراشي او تا سبا کې او قتل لګي راغ سړی سره لاړ شي او خزي ته سوي چغلی گئی کنه دو جدا کئی زکه شیطان دې ټیم کې ډیر زیات خپل وسوسې صرف کئی حد درجه کوشش کئی زکه صرف خزا او خاون جدا کول لري دا دو قومونه په دشمنی باندې ورستل دي کم چې شیطان هغه میشن دی نه خزي تداوي چې را زما خلیل خبره ناراضي خونن تا ډیر زیات تکلیف در رسی زبتا ته یو خبر وکما نیک چې کم دینو ډیر په غلطي باندې اختره در یو زنانه سره خبره جوړ کړي نکاح کوي خو هغه زنانه ورته ولې تر وخت پورې نکاح نکوم ترسو پوری دا خزر یا قتل کړي نه یاري له کور چې کم دینو استلی نه زتا دې خبره کول غواړم ما یو منتر است کړره هغه منتر چې کم دینو زی خپل غوټي ورکوما همیشه لپاره خزا او خاون چې دا په خپل منځ کې ردی اختلافي زه هغه منتر چې کم دینو کوما د خزا او خاون په خپل منځ کې اتفاق راځي تب د خپل خاون نه چې کله دی ودشي د دې ګيري د دې سیړه چې کم مری سیړ دی د دې نه به یخته په چړوانه کټکه او مال به راکې زبا غیله غوټي ورکم په
هغه باندې او منتر وکم دا خاون با بل خزه پریری د کم سره چې نکاح کول غواړي ستا سره به صحیح شي وس خزه خود دې لالچی دا غریب چې د شپې پاسې رو د کېږي نه چړې راوغستا یو طرف ته خاون ته دا ویلو چې نه که خیال بکې را خزه دې ذبح نه کی ذکر ازیر بل سړی سره او بل طرف ته خزه ته راویلو چې د ګیری نه به اختر او باسي زکه دا چې کم دی بل سړی سره نکاح کول غواړي دغه زنانه چې کله لاړه ګیری نه یخته شو کول سړی چې نو دا خو بيدارو اسی سترګې پټې کړې د خزې د لاسه چړه واغستوي ښا تمازبا کې بل ځای نکاح کول غواړي سو گزارې هغه خزه والا او دغه چغل خور انسان چې کله لاړ د هغه خزیرونو ته وی یو سړی بل ځای کې نکاح کول غواړي شریعت خو څلور نکاحونه جایز کړي دي حد درجه ظلم شو چې تاسو اوخې چې کم دینو بل ځای نکاح کول غوښته ستاسو خوري په چړو باندې والا مړې کړه د هغه زین رونه رال دا سړی ملک دو قومونه په خپل منځ کې چرینو دا ورالو دا شیطان هغه میشن دی نما یو د انبیانو میشن چې اتفاق او اتحاد راشي او دا په نکاح سره ډیر زر راځي یو طرف تر شیطان میشن دی چې هغه په افتراق باندې خزه او خاون جدا کی پرې سره دو قومونه چینو دار یو بل جدا کی نو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې النکاح من سنتي نکاح زما سنت ده تمام انبیانو نکاحونه کړی دي ذکر انبیاء کمیشن دی هغه په دې طریقې سره چې کم دی نو دا ژوند شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوانو طرف باندې زور راوس چې دا ډیره نازک معاملې ده خزی ته به هم گزاره کې سړیت ته به هم گزاره کې دا سره نفرت اقوال بر خلین نو باسي افعال به چې کم دی نو د خپلو هغه اندامونه نه صادره چې د خزستانه کرکه چې نو دا پیدا شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل فعل سره خوش طبعی د خپل بیبیانو سره وکړه امت له تعلیم ورکړه چې دا سره نفرت کارونه حرکات پنه کې بلکې دا سه حرکات پکې د استاد په منځ کې هغه محبت او مینه سیوا شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیر روان دي خوشی شاړه علاقه حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ خو خدینه ده راځم منډه و سو په مخ کې کیږي حضرت عائشہ صدیقہ بالکل منډه در سره وهما نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ منډه والا مارتوي چې دا د دې لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام کول چې ردیو په منځ کې هغه اختلاف ختم شي اتفاق او محبت په خپل منځ کې چیرې نو دا پیدا شي رسول الله مبارک چې کوم دی نو دا منډه حضرت عائشہ صدیقہ سره والا رسول الله مبارک مخ کې شو حضرت عائشہ صدیقہ ورسته پرې خورا رسول الله مبارک فرمایل ما وګټلا یو پیره چې کم دی رسول الله مبارک بدن سوی پښویره درون شویره ورسته ډیر کلونه پس بیا رسول الله مبارک بیا په یو شاړه کې روان دي حضرت عائشہ صدیقہ ور سره دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې شی منډه نو وی راځي چې منډه وو کنه سو په مخ کې کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسته پاتې شو حضرت عائشہ صدیقہ مخ کې پاتې شو حضرت عائشہ صدیقہ یا رسول الله و می ګټلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې تلک بتلک دا هغه په مقابله کې و مخ کې در نما ګټل ستا وګټله د فخر خبر دومره نه ده رسول الله مبارک پر کارونه ولي کول چې د خزي او خوان په خپل منځ کې هغه محبت سی واشي او کله چې د خزي او خوان په منځ کې محبت او دوه قومونو په منځ کې کوم دینه محبت دا پیدا شي نو یو طرف ته رسول الله مبارک پرې باندې زور راوس یو صاحب خپل بیبي والده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات پریشان شو رسول الله مبارک ته فرمایل ودا بہادری نه دا غیرت نه چې سړی د شیشي او لوخ زمکه لرواچ او دا چې کوم دینه مات کی دا خو یو کمزور جنس دی یو کمزور چې کم دینو صنف دی دې سره بداسي زور چې کم دینو نه استعماله خو یو طرف ته سړی ته هم داوي بل طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خزي ته هم داوي چې سړی به خوش طبعی کوي اسنه دا غینه غلط مطلب تواله تب هم دا کار کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه بیبي ته فرمایل چې اے خزي کدا الله د ذات نه سوا په مقدس مکه باندې بل چا د سیده کول حلال وي ما بری خزو ته حکم کړو چې خاوندانو ته سیده ولګوي ذکر خوان درې خزي لپاره چې نو دا مجازي رب دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خزي ته هم دا تعلیم پرې خو دا چې اے زنانا کچرته ته یو تنور ته ولاړی او په تنور باندې تا ډوډۍ وروستي او ته کم دینو ډوډۍ په خې تنور ته ولاړی دی خاون ته تاواز کو چې دی خراشه تا د خبره کول غواړي یو طرف ته تنور دی ډوډۍ در نسوځي بل طرف ته خاون چې کم دی حکم تعمیل کول دی پرې نو ډوډۍ دی تنور کې ارتاوي شي ډوډۍ د سکروټه شي سکارل شي ولې غوځيږي خو دغه خاون خاله چې کم دینو راشه اسنه چې د سرت دک ورسي یو طرف ته خاون لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلقین ور کوي بل طرف ته خزل تلقین ور کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اے زنانه د دې خاون نه ته خبره کچرته کې دا خاون ته حکم وکي دا هغه غرنه او کانه والا پاغه باندې کېرا دا غې نه والا پاغه باندې کېرا دا هغه نه کانه والا پاغه باندې کېرا دا تاسو مکو چې دا ولې د حکم تعمیل چې کم دینو کوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرا زنانو ته خطاب کې تقریر کوي
او تقریر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اے زنانو صدقه ورکوي زکه ما په جهنم کې رټول نه زیات تعداد تاسو زنانه ولید یو زنانه پاسې را ودیدا چې صحابو دغه حلیوم ذکر کړل تک تور زنانه پیړ پیړ شونډې داسې ودرې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوي یا رسول الله موږ سچل کړل چې تا په جهنم کې زیات زنانه ولید نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجیب جواب ورکړ ما یو طرف ته رسول الله مبارک خو خاول له تنبیه ور کوي چې زنانه سره گزاره کوا خو بل طرف ته زنانه ته هم داوي تب هم ډیر زیات احتیاط نه کارالي ذکر ډیر زیات نازک معاملې ده اسنه چې تاسو دوانه جدا شي قومونه په خپل منځ کې چرته جدا نشي رسول الله مبارک تا زنانه وي چې یا رسول الله موږ سچل کړل چې موږ زیات تعداد په جانم کړي رسول الله مبارک دو جواب ورکړل یو چې کم دینو دا تاسو اکثر لام توان ډیر زیات کوي اکثر زنانه چې کم دی پلانې دی لعنت شي او لعنت هم نه پیژني پلانی باندې دی نالت شي پلانی په زوی باندې دی نالت شي د پلانی په مال دی نالت شي اکثر دا خبره ډیره زیاته کوي جب په کنټرول کړي او رسول الله مبارک فرمایل دویم کار چې تاسو کوی د خاوندانو ناشکری ډیره زیاته تاسو کوی پرې وجه تاسو زیات ته دا چې کم نه دا په جانم کړي نو یو طرف ته سړی ته وي ته گزاره کوا خو بل طرف ته زنانه ته هم دا سی روایت چې کم نه فرمایل چې ډیر سخت سخت تنبیه اغه لچې نو دا ورکړه زنانه بر خاوند ناشکری نه کوي نبی رسول الله والسلام فرمایي دادا سینا شکر سیز دے چې چرته خاونو ما مشره پاره دی له خراس حق د راحت اسباب بچ کم دینو راوړي خو یو ټیم هم دی باندې تکلیف راغې فورن چې کم دینو ار سره بالکل پنا شکر وینځي یره زجری کور تر غلی ما چرته راحت رانه رموندلې نو پرې وجه نبی له صلوات والسلام فرمایل النکاح من سنتي نکاح زما سنت او بیا مخ کې یو خبر زکم خبر ختموما ګوره چې څومره معاشره کې نکاح زیات اهمیت لري ذکر خلق وحدت او اتفاق پرې باندې زیاتېږي تاسو خپل قومونو کې سوچ کړئ فکر وکړئ کله کله خپل قوم د خلکو نه پردې شي دوته نرونه جدا شي داغو زامن د ترونو زامن وګرځي بیا هغه بچیو بل نه پیژنې جدا شي خو کله چې دا سرشته او شغه قوم په خپل منځ کې بیا راوځي شي اتفاق پر قوم کې چې کم دینو دارا شي ځکه تمام انبیاء نکاحونه وکړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خپل سنت وي او بیا رسول الله مبارک فرمایل فمن رغب عن سنتي فليس مني سوچ زمانه سنتونه راس کې مخ ګرځي هغه غره زمانه نه بیا دې خبره ته هم سوچ وکړئ معاشره کې چې نکاح کول څومره اهمیت لري اتفاق پدې کې راځي دومره شریعت ګره آسان کړي هم دی ښا زنن ټیم نشته چې رسمونو او رواجونو باندې مستقل بیان وکم ان شاء الله الله دې نور الکان له توفیق ورکړي چې خپل ودونه کې راسه محفلونه قائم کړي ندا رسمونو او رواجونو به ان شاء الله ختم شي چې موږ پرې باندې مستقل بیانونه وکړو تاسو اکثر موږ راغواړي خو یاد ماشومان ختمونه هغه موضوعګان موږ لټ پلټ کړي سوچ کم دینو موږ راغواړي روزه کې ختمونه لمنګ راغواړي داسې محفلونه قائم کړي ان شاء الله منګ چې کم دینو رسم او رواج باندې هم مسائل بیانولې شو دا هر سره به خود چې کم دینو ختم شي معاشره به صحیح شي الله دې تمام ولکانو لري توفیق ورګي څنګه توفیق چې کم دی نام الله لورک بہر کیف ماوی شریعت کے چې څومره هم نکاح دا اهم سیز دی دومره الله تعالی دا آسان کړي ګوره هم دی ښا زمونږ د طلبا ناسي دیو د فقه په کتابونو کې وای چې نکاح په څه شی باندې کیږي نکاح په دوه خبرو باندې کیږي په ایجاب او قبول سره ګوره ښا اولنې قول چې چاو کړي ته ایجاب وای سړی وي چې خزي ما ته په نکاح باندې واغسته پردې خزره او دې سړی قبول وکړي چې ما چې کم دی خزي قبول وکړي ما ځان درک یا چې کم دی اول قول خزي ورک چې سړی ما تعالی خپل ځان درک سړی وي چې ما قبول کړي دې ته ایجاب او قبول وي او دوتنه گواهانو خبره واوري ده دوتنه سړو چې کم دی نارینه خبره واوري ده دا نکاح وشو شریعت څومره آسان کړي دی باندې عجیب واقعیا زین تراله زمونږ استاد چې کم دی نو مونږ ته قصه کوله درس په دوران کې هغه دیوبند کې چې کم دی یو پیرا یو ځای کې واده لري شپې درې طلبه او بعضو پکې هم زلاک سرخه رختيږي ورال هغه نکاح واده لږ کم دی ډمان راغلیو یو ډم راغلیو هغه غانې یو طالب ورغله غله غونترا سیناسته کرسو کې سو کې نه پیژني او دا ډم چاپیر راسي غړيږي او دا پر سندره کې را خبره کوي چې هغه کې هغه ایجاب دی هغه چې کم دی نو ایجاب دی الفاظ داسې وي چې زستایما بل ته وي زستایما داسې اردو کې او شان دي غانه بوي چې هغه کې دا خبره و چې یو قسمه ایجابو طالب سوچ کوي چې ما قدرت کې مسله ویل دا چې نکاح خو دا په ایجاب او قبول سره دا چې کم دی نو صحیح کیږي نکاح دا وتړل شو وسخه ایجاب کې هر چاته استایم خو یو د نر بچی نشه چې قبول وکي او گواهانم د دنیا
مولا ناستی طالب ته یو خبر رااله طالب زړه ونه کړ ډمه بیا وخته دوه درې پیرې چې رااله نه طالب ته بیا وایي چې شیخ زه غوستایم هغه ورته بالکل مام قبول کړي لاړ زنانه د مټه ونیو خلکو طالب پرېږدو پردی زنانه وی په الله قسم چاوم ګوتې راوړې دوه درې جامې د غاښونه چې کم دی ولا خوله کې یو ځای کومه دا و زما ښځه زما نکاح وشو هغه ورته نکاح د کم طرفه وشو وی نکاح چې کم دی نو دا سیکې په ایجاب او قبول سره دی چې کم دی نو ایجاب وکړه ما قبول وکړه شریعت مسله اسانه کړې چې دوه ګواهانو خبره واورېده بلا خلکو خبره اورېدلې راله دیوبند کې مفتی صاحب ناست دی او دارالفتاح ته خبر راله مفتی صاحب ته خبر ورمخکې جو استاذ طالب په پردې ډمه باندې لاس ورچولی او هغه خپل خزه چې کم دینو قرار کړه هغه ورته څنګه مسله شي و طالب ورته خبره چیرې نو دا کله بیان کړه هغه ورته نکاح شوی طالب ته مینس جاری وکي که په خپل مرزي باندې خزره طلاق ورکول غواړي وردی کی کنه لري طالب خزره طالب په الله قسم کچرته طلاق ورل ورکم ما به خدای خبر نکاح بچاره سره کوو کبه نه کو الله مفتو کې چې کم دینو راکړه نو شریعت دومره خبر اسانه کړی دا چې صرف ماز په ایجاب او قبول سره نکاح وشي او دا خبر هم ذهن کې یاد ساتي چې په نکاح باندې کوم خرچه راځي هغه شریعت هم ډیره زیات اسانه کړی دا نکاح باندې دوه قسم خرچه راځي ښا یو خرچه د مہر راځي یو خرچه چې کم دینو دا د ولیمې راځي خلکو له خوراک ورکول دي شریعت او مسلو مونږ تاسو ته ډیره زیات اسانه کړی دا هغه مہر شریعت وایي چې اقل مہر چې کم دینو دا 10 درهم دی 10 درهم پورې ته مہر وکه بس دا صحیح شو زیات چې تاسو څومره وس کیږي شریعت پتا وندا پابندی نه لګولې خامخا ته 10 تولې 15 تولې وکا یا 10 تولې چې کم دینو دا وکا مونږ ځان ته رسمونه او رواجونه باندې خبره ډیره زیاته مشکله کړې ده دویمه خبره د ولیمې د خلکو له خوراک ورکول نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیر چې کم دینو صحابي دی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ او هغه صحابي دی چې هغه لسو خوش قسمت صحابو کړي کم باندې چې دنیا کې د جنت زیر راغلو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ مطابق نبی علیہ السلام فرمایلی چې عبدالرحمن ابن عوف هم جنتی دی یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناس دی ګوره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابو چې کم دینو ساده‌توب وګوره منګه ځان رسمونو او رواجونو باندې خبره ډیره زیاته مشکله کړې ده په الله قسم نن خصوصا زمونږ د پښتنو جیدادونه چې کم دینو دوه سيزونو خړل یو د نکاح رسمونو خړل یو د مرګ رسمونو خړل د مرګ رسم هم ته پری باندې کزم می خزب هله کما زړی کم دینو خیراتونه ونه کم دریم او لسما او سلوختم ونه کما خلق په ما پوری بیا خاندي د پښتنو چې کم دینو جیدادونه دی ولوټل دویم چې کم دینو زمونږ خادو زمونږ جیدادونه ولټل یاره خلق په سوی لوی دلیل زمونږ د پاره دارې دا خلق په ماته سوی او بیا دومره ظلم زنانه د خپل بچی سره وکي د خپل خاون سره وکي منګ پر خپل سترګو باندې ولیدل شریعت یو مسله څومره اسانه کړی دا خزو د کم ځای نه کم ځای ته ورسوله هغه نوجوان چې دغه بچی لا دغه زنانه چې کم دی د مور ګرځي کویدن ورله وکي او بیا ورله نکاح وکي او د نکاح نه پس چې کم دی دریم او څلورم ورځ باندې لاړ شي سعودي ته ولېږي د هغه خپل بچی سر چې کم دی دا د سعودي عرب خلکو ته د امریکا انګریزانو ته چې کم دیانو ګاڼه کی هغه وایي زه کلي ته ځکه نشم راتلی زما په واده باندې 10-12 لک روپۍ خرچه راغلی ده او هغه خرچه ما څو پورې ختمه کنی منګه پر خپلو سترګو باندې خپله معاشره کې داسې خلک هم ولیدل چې د دې ځای نه دریمه څلورمه ورځ د نکاح د واده نه پس تلي امریکا او سعودي ته او د هغه سړی بیا چې کم دیانو تابوت کې مړ راوړی بیا د هغې خپلې بیبي مخ چې کم دیانو دا ونیني دې زنانو دومره ظلم د خپلو بچو سره وکړه د دې خپلو بچو سرونه هغو ته چې کم دیانو ګاڼه کي او دلیل سره ماته او معاشره کې خلک وایي څه تا چې کم دی نه یوې ورځې د خوشحالۍ دپاره او صرف د دې خبرې د بچاو دپاره چې ماته به د کلي زنانه سوی تا د خپل خاوند سر هم ګاڼه کړی تا د بچي سر هم چې کم دی نو ګاڼه کړی راشه ته ځان ته مسلمان وې د نبي علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات موجود دي د صحابو تعلیمات موجود دي د نبي علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي چې دا په هغه لسو صحابو کې چې په هغه باندې جنت زیری راغلی نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ناست دی رسول الله مبارک جامو ته ګوري جامو باندې د هغې صحابي چې کم دی نو داسې زیړ زیړ داغونه لګېدلي نبی علیه الصلاۃ والسلام عبدالرحمن ابن عوف داغونه رسري و یا رسول الله زما یو څو ورځې مخکې واده او نکاح مې کړی د هغې نکاح دپاره ما عطر لګولی دا د هغه عطرو داغونه دي تاسو دې خبرې ته لږ سوچ وکئ دغه صحابي باندې چې د جنت زیری راغلی خو په دنیا کې ورته د ټولو نه محبوب ترین شخصیت خو به نبی علیه الصلاۃ والسلام وکنه دومره ساده طریقې سره ولیمه چې رسول الله مبارک چې په دنیا کې د ټولو نه محبوب ترین شخصیت و هغه هم ترې نه دی خبر شوی صرف
د داغونو تپوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ک رسول الله مبارک ته وسګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دام نه دی ویلی الکه نکاح ځان له پټ وک واده ری پټ خو مونږ تر سن دی ویلی رسول الله مبارک دا ګیله نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دا تپوس در نکوما د چا سره دی نکاح کړي کمی زنانه سره چې نکاح کړي پیغله او ک کونډه وا هغه صحابي عبدالرحمن ابن عوف ورته وی یا رسول الله دی کونډه او مشری زنانه سره می نکاح وک د صحابه سره توپ ته وګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولی داسې وکړل ولی تا ته بل داسې نوجوان العمر زنانه نه میلاوي دا یا رسول الله میلاو شی بو خو زما مخکینه بیبي وفات شي و زما واړه واړه بچی کم دینو دا پادری شو د هغه بچو د تربیت لپاره بل څوک نو ما مشر زنانه د دې لپاره وکړه چې زما بچی سنبال کی رسول الله مبارک ورته دعا وکړه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته ګیله و نکړه دومره ساده چې رسول الله مبارک ولیمه کې هم چې کم دی دا نره خبر کړي نه رسول الله مبارک پاغه باندې خپه شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم دی ورته دعا کوي د دینه پته ولګیرا چې شریعت کې په واده باندې دوه سيزونو باندې خرچ راځي یو په مہر باندې شریعت وایي چې کم از کم 10 درهم ری بستا مہر دا صحیح دی دی خو چې کم دینو ولیمه را رسول الله مبارک او فرمایل د خپل فعل نه هم چې کم دینو ثابت کړه غالبا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي حضرت ام حبیبه چې کم دی ام حبیبه رضی الله تعالی عنها غالبا دا غي نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام وک نکاح په ټیم کې چې کم دی رسول الله مبارک سوچ کوي اوس په زما صحابه راځي ولیمه کې به خلکو له سور کوما نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سوچ کې ناس ته ایسوم نشته یو کس راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لای داسې کجوري چې کم دینو دا هدیه کې ورکړي تحفه کې ورکړي رسول الله مبارک دا غي نظری لرکړل او دای په یو منګي کې جمع کړي درستخوان خورګو پاغه باندې واړولې وې راځي دا زما د نکاح چې کم دینو ولیمه را خپل فعل سره دا ثابت کړه چې ګوره داسې ساده کار وکوي د ځان نه زیات بوج په خپل ځان باندې چې کم دینو دا نه راړوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ته وی ولیمه کوي ولو بشاتن اگر که په یوه بيزي سره نه نو دی کې هم شریعت پتا باندې دا پابندي نه لګولې خامخا د تدریس سلور میخي زبا کې خامخا چې کم دینو تر تدریس سلور ورځې خوراک ورکې تخپل وسته ګوره شریعت پتا باندې دا پابندي نه لګولې نه به خامخا تخزل دومره مہر چې کم دینو دا ورکې په دې وجه باندې چې زنانو له پکارداري په خپل سړو باندې د رحم وکي د خپل سړو سرونه چې کم دینو دا نه غاڼه کوي نمایش نکاح دا په شریعت کې یو اهم سیز دی د دوه قومونو په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد راشي بل طرف ته چې کم دی نو څومره موږ ځان ته مشکل کړی لري شریعت دومره چیرې نو دا آسان کړی لري لہذا اختصارا خبره ما دې پوره کوله چې ګوره نکاح دی لازمی سیز دی خامخا چې کم دی دا مشکات شریف کې طلبا کتاب النکاح کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اړومبه حدیث چې کم دی رسول الله مبارک ذکر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نوجوانانو یو ټولګي ته چې کم دی خطاب کوي تاسو کې څوک د نکاح طاقت لري هغه نکاح چې کم دین وکي د ګنا نه محفوظي څوک د نکاح طاقت نه لري هغه د روزي چې کم دینو دانسي په دې بر ګنا نه چې کم دینو دا محفوظ کی نو شریعت خبره اسانه کړی را او بل خبره چې څنګه ولې سی وکړه نکاح کې چرته هم د مال لالچ مکوي منګ پر خپل علاقو کې په خپل سترګو باندې وکتل چې کوم خلکو د مال اسره کړی او کورونه جدا شوی دي نکاح کې وخامخه دینداری چې کم دینو دا ګوره الګ ک نکاح کې ګوري را کولما دیندار را دا زنانه چې کم دینو دیندار را او دغه شانت زنانه د دې تګوري بلکې رجنې پلار د دې تګوري چې الګ دیندار دې دین پسې زید دین اورست الله تعالی خیرونه او برکتونه دا خوري یو کتاب کې ما سه کول حسن بشیر رحمت الله علینا یار ابن سیرین رحمت الله علینا غالبا د دوانو کې د یو کس نه چې کم دینو تپوس شو یو سړی راغی جستانه مشوره علم وسه مشوره دا راته زما لور پیغله شوی په نکاح باندې چاله ورکم وزره ته یو نصیحت کول غواړم معاشره کې دیندار ګور اغله په نکاح باندې ورکا ذکر واده نه پس دوه خبري وجود تراشي یا به د خزي او خون په خپل منس کې او بل خوخي یا به چې کم دینو ناخوخي کچرته ناخوخي ستا پر لور باندې به ظلم نه کوي ځکه دیندار لري د خدای نه بیریږي او کچرته کې خوخي نو بیا خو خبره په منس کې پاتې نشو دیندار چیرې نو دا ګوره لہذا نکاحونه نبی رسول الله والسلام په خپل باندې هم فرمایلی دي چې د زنانه سره د اوسو خبرونه نکاح کوي سو کې حسن طرف ته ګوري سو کې مال طرف ته ګوري سو کې دینداري طرف ته ګوري تاسو هم د دینداري په بنیاد باندې کم دینو نکاحونه کوي نو لہذا را تمام انبیاء سنت
شریعت مونږ ته دا خبره ډېره زیات اسانه کړې ده، مشکلات پرې کې ختم کوي. ګورئ او کله چې انشاءالله دا مشکلات ختم شول تاسو به د خپل زندګۍ په سکون باندې چیرې نو دا پوه شئ. نن په دې معاشره کې اکثر چې نکاحونه خلک ولا ډمان راولي که نه، دلته کې چې کوم دی نو دی هلک دا قدم پورته که علما یې راوستل، تاسو چې کوم دی نو راغونډ شئ. زم په معاشره کې به هېڅوک منه وایي چې دا غلطي وکړه، هر سړی به یاره ډېر زیات خوند یې وکړ، ډېر د غیرت کار دی وکړه. همدغه شان که تاسو مزید قدم اوچت کوئ او دا آینده طبقه او دا نوجوانان چې کوم دی دا وایي چې زما نکاح کې به زیات مهر نه وي، زیات چې کوم دی نو خرچې او اخراجات به نه وي، څومره الله ماله وس راکړی د هغې مطابق به دا قدم که تاسو پورته که غریب ته به اساني راولئ، څوک به هم په تاسو را لاس پورته نه کړي. ګورئ چې تا یو غلط قدم پورته که هر یو انسان به وایي چې خوند یې وکړه، خلکو باندې چې کوم دی نو دا راحت راغی. لہذا دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. ما تاسو ته راوایي چې نکاح کې چې کومه خطبه پړاویږي هغې کې د تقوا ذکر دی. موږ ته شریعت دا ښیي چې دا یو عبادت دی، عبادت کې چې کوم دی نو ټنګ ټکور دا څوک نه کوي. یو سړی وایي زه به جومات ته لاړ شم، زه به چیرې نو مونځ کوم او ته ما ته ډول باجې غږې، دنیا به په هغه باندې چې کوم دی نو دا بد وایي. لہذا چې کوم دی دا هم د الله تعالی یو قسم عبادت دی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام مستقل سنت دی، دا هم تقوا په بنیاد باندې وکړئ. انشاءالله معاشره کې به الله تعالی خیر او برکتونه چې کوم دی نو نازلوي. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.